نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. صدق الله العظيم. دا سورة یونس اتم رکوع شروع کیږي، یو لسمه سپاره کې روان یو. الله سبحانه وتعالی دې ماته صحیح بیان کولو او بیا د عمل توفیق راکړي تاسو ته هم. الله سبحانه وتعالی په دې آیاتونو کې د نوح علیه السلام واقعي طرف ته اشاره فرمایي. د دې نه مخکې ټول ذکر د کفارو شو او الله سبحانه وتعالی هر قسم د اسمانونو او د ځمکو مثالونه پیش کړ دیتا چې که څوک د عقل نه کار اخلي نو په دې کائنات کې سوچ او فکر او غور او فکر دیو کی تدبر دیو کی دوی ته په خپل پته ولګي چې الله سره څوک شریک نشته او بیا د الله کلام کې سوچو کی چې دا کلام الله شریف چې کوم دی دا څومره اوچت کتاب دی چې د دې مقابله مونږ نشو کوله، باوجود د دې نه چې عربو بزان ته عرب وی او زمون خلکو ته عجم وی، عجم ګونګیان ته وی. یعنی دا څومره چې د دنیا نورې جبري وی دا ګونګیان دي، بل دا دومره اوچت یعنی ادیبانو شاعرانو باوجود د دې نه چې کله ورته الله سبحانه وتعالی فرمایل چې یعنی اولی ورته فرمایل چې یو لس صورت ردی غونته جوړ کړي، بیا ورته اخر کې چې یو صورت جوړ کړي. نو دوی دا یو صورت مقابله مکنه د ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر، د دې مقابله مونږه دا ټول کې ورکی صورت دی په قران پاک کې. نو دلته الله سبحانه وتعالی بیا او فرمایل د عیسایانو رحم الله پاک فرمایل په دې مخکینه رکوع کې چې ډېر خلکو الله پاک لزوی دی ملره. نو الله پاک د دینم پاک دی، یعنی هر قسم شرک نه الله سبحانه وتعالی پاک دی، لہذا د یو الله عبادت کوي. اوس د واقعاتو په ضمن کې د ټول مخ کې د نوح علیه واقعا الله پاک بیانوي. نوح علیه السلام د الله یو برگزیده پیغمبر او معجزانه تور باندې الله سبحانه وتعالی هغه ډیر زیات عمر ورکړو. مختلف روایتوں کی مختلف عمروں راغلی دی، چا 1040 سال 50 سال لکھلے رہے، چا 1300 سال 1350 سال لکھلے، مختلف لکھلے رہے. خو بہر حال اللہ چی پا کلام پاک کی کم ذکر فرمائے دا آغا صرف تبلیغ زمانہ آغا نہنیم سو کالا نو پہ مفسرین حضرات وی چی کم از کم عمر سے دا 5000 کالا خو ذکو چې په سلویخ کاله کې نبوت ملاویږي پیغمبرانو ته او بیا د هغې نه پس هم هغه ژوندی او څه مودې پورې تقریبا 100 کاله پورې ژوندی و 500 کالو شپېتو که هغه الله ته علم دی، پوره د یعنی دغه علم یې چاته نشته، لہذا مختلف تفاسیر دي. خو 9.5 کال هغه صرف د دعوت کار کړو د الله پاک د دین او دا رومبه پیغمبر و چې د په وخت کې په دنیا کې کفر او شرک عام شوی.
چې مختلف بوتانو چې د هغې عبادت خلکو کولو او دا بت پرستی شروع شوې وه، نو الله پاک نوح علیه السلام مبعوث کو او بیا ورته فرمایل چې ته لاړ شه او مطلب دا دی چې دی ما طرف ته راوبله، ځکه چې دی یعنی الله نه ما سیوا نور بوتانو طرف ته اوس سجدې کوي او هغې په خدایانو باندې نیولي دي چې پای کې یو ود یو سواع یو یغوس یو یعوق، دا څلور بوتانو د هغه په زمانه کې کنه جي، او یو نصر نو د دې عبادت وکېدو، چا د یو بوت کولو چا د بل خدا مختلف علاقو کې مختلف بوتان خلکو جوړ کړي وو او هغې له بیا نومونه ایښي وو. دغه شانته د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یعنی 360 ته دا تعداد ورسېدو، 360 پورې بوتان جوړ شو. نو په غټو بوتانو کې عزا وبل او داسې نور بوتانو، نو الله سبحانه وتعالی دلته کې الله پاک فرمایي چې ته دوی ته یعنی واوروه هغه د نوح علیه السلام واقعه او احوال، وتلو ته واوروه علیهم دوی ته نبع نوح هغه واقعات د نوح علیه السلام، خبر د نوح علیه السلام. نو ویاله که څه خبر دی، نو دا نبع مطلب د خبر نه مراد دی د نوح علیه السلام متعلق. اذ قال لقومه کله چې اووی داغه قوم یا قومي ای زما، هغه چې کله اووی خپل قوم ته یا قومي ای زما قومه، ان کان کبر علیکم کچری وی پتاسو باندې ډیر ګران مقامی زما او ستاسو په میانس کې اوسېدل، وتذکیری او هغه زما وعد نصیحت چې تاسو تکوما بآیات الله د الله په آیاتونو سره، یعنی زه تاسو ته وعظ نصیحت کوم د الله په آیاتونو سره، یا زما د اوسېدل چې کوم زه تاسو کې اوسېم. نو الله پاک فرمایي چې فعلى الله توکلتو، یعنی که تاسو باندې زما د دلته اوسېدل او زما د وعظ نصیحت ګراني، نو زه خو په الله باندې ما توکل کړی، زه تاسو ته دار سکون که نه. او بیا الله پاک فرمایي چې فاجمعوا، هغه ته فرمایل چې تاسو راجمع شئ امرکم په یو داسې کار باندې وشرکاءکم، تاسو څه چې تاسو دا سره خپل ټول شریکان هم راولئ چې دا تاسو ته خدایان وایي. ثم لا یکن امرکم بیا نبوي تاسو د پاره داسې معاملات علیکم غمتن چې هغې کې تاسو ته شوبوي، ثم اقضوا الیا، نو بیا تاسو وکئ ما سره هغه کار، ولا تنظرون او مال بیا اس مهلت مرا کوي، یعنی تاسو خپل چې څه کولی شئ هغه وکئ او مال اس مهلت مرا کوي، چې یعنی مطلب دا دی ما ته څه نقصان رسولی شئ یا تاسو ما سره الله دی. او بیا الله پاک فرمایي چې فإن تولیتم که چېرې تاسو بیا مخ وګرځولو، فما سألتکم نو نه یم زه د دې چې وغواړم تاسو نه څه شی، تاسو نه زه څه شی نه غواړم، من څه اجر په دې وعظ نصیحت باندې او تاسو ته چې کوم زه تبلیغ کوم، ښې خبرې درته کومه، د الله کلام درته سناومه. ان اجریه الا علی الله، نه دی اجر مگر زما په الله باندې اجر دی، ماله به نه دی الله اجر راکوي. دا د هر پیغمبر دا دعوه وه، یو پیغمبر هم د خپل امت نه څه اجر او ثواب یا څه کار د هغې په مقابله کې نه دی غوښتي چې تاسو زما دا انفرادي کار وکړئ، یې په چا باندې څه انفرادي کارونه کړي وي، بلکې د الله دین طرف ته به خلک رابلل. او الله سبحانه وتعالی هر داعی چې کوم
د دین د پاره ودرېږي د هغه مقصد هم دا پکار دی چې هغه به اغلب اجر الله ورکوي، د چا نه به اجر نه غواړي دی. پیسه به خپله لګوي او جان به خپل لګوي او مال به خپل لګوي، په دې کې به دی د چا نه دغه نه غواړي او دی به د الله سبحانه وتعالی طرف ته خلق رابلي. نو دا د پیغمبرانو کارو. نو الله پاک فرمایي چې من اجر، یعنی زه تاسو د څه اجر نه غواړم، ان اجر الا علی الله، نه دی اجر زما مگر په الله باندې. وامرت ان اكون من المسلمین، او ما ته دا حکم شوی دی چې زه د مسلمانانو فرمان بردارانو نشم، زه د الله ته گردن نهاد شم. مسلمان مطلب دا چې الله ته سرخ کته کړی، د الله هر حکم ته سرخ کته کړی، صرف سرخ کته کول نه دی، یعنی د الله حکمونو منلو والا جوړ شم. مسلمان وای دی ته ځکه زه تاسو ته بعضې وخت کې وایم چې یو سړی غلط کار کوي نو دا مو وایي چې دا څنګه مسلمانان دي، دی د مسلمانانو کار نه کوي، ده ته مسلمان مو وایه، وایي دا څنګه خلک دي. مسلمان دپاره دا مسلمان خو شان دا نه دی چې دروغ وایي، اچا له دوکه ورکي، اچا سره فراډ او نور څه قسم یعنی غلط کار وکړي، د چا غلا وکړي. دغه دلته کې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې ما ته خو بس دا حکم شوی دی چې زه د الله فرمان بردار اوسېږم، یعنی د الله هر حکم ته زه تابع یم. فکذبوه، نو بس هغوی دروغ وګڼلو، ای سره خو څه جواب ونه که نه. فنجیناه، نو مونږ بچ کو هغه لره، ومن معه، او څوک چې هغه سره و. دلته الله سبحانه وتعالی د نوح علیه السلام واقعې ته صرف اشاره فرمایلې ده، تفصیلی ذکر دی کې نشته. ځای په ځای به ډېرې پیرې د دوی واقعات راځي، د حضرت موسی علیه السلام او د نوح علیه السلام واقعات، او د صالح علیه السلام او د هود علیه السلام، د شعیب علیه السلام، دا واقعات په قرآن کې ډېر ځل راغلي دي. نو بس اوس دلته شارټلی الله پاک فرمایل چې فکذبوه، دوی دروغ وګڼلو. بس اخر کې بس ته یې بس مونږ تا نه منو، بس ته کار شوی نه ستا خبره منو نه تا ته کینو بس. نو فنجیناه، الله پاک پس فرمایي هغه ورته بس الله فرمایل چې مونږ بچ کړو هغه لره، ومن معه، او څوک چې هغه سره و، فی الفلک، پس کې په کشتۍ کې. وجعلناهم خلائف، او مو ګرځول دی رستنو د خلکو نه خلیفګان په ځمکه کې، یعنی د دې کشتۍ والا نه بغیر یو قسم په دنیا کې پاتې نشو. دلته کې الله فرمایي چې واغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، او غرق مونږه هغه کسان چې دروغ ګڼلي زمونږ آیاتونو لره. فانظر، نو وګوره کیف کان عاقبة المنذرین، څه انجام شو د هغه خلکو چې کوم یراولی شوي وو. د الله پاک نه ګوره پیغمبر ویرول خو نه یریده، او په خپل ضد او درهمۍ باندې قایم پاتې شو، ضد او عناد باندې قایم پاتې شو. د دې د وجې نه الله سبحانه وتعالی د هغې انجام ډېر خراب کړ، ټول ډوب شو، لاړه ختم شو. ثم بعثنا من بعده رسلا، او بیا رولېږل مونږه د نوح علیه السلام نه پس رسولان الى قومهم، خپل قومونو ته. فجاؤوهم، نو راغی بالبینات، په نشانیانو سره، کلاو نشانی. بینات وی هغه نشانی چې هغه یعنی واضح دلیلونه وي. چاله څه قسم معجزه الله پاک ورکا، چاله څه قسم معجزه الله پاک ورکا. ټول نبیانو سره یو قسم معجزه نه وه، د خپل زمانې موافق هر چا ته خپله معجزه ملاو شوې ده، الله پاک ورکړې ده. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، نو دی چې ایمان راوړي په هغه خبرو چې دی ته کوي بیان شوي، نو هغه دی دروغ ګڼل به، یعنی من قبل دینه مخکې. كذلك نطبع على قلوب المعتدين، او همدغه شانت بیا په دغه انکار بار انکار سره بیا مهر ولګو مونږه
دا حد نه تیریدونکو خلکو په زړونو باندې. الله پاک ظالم نه دی چې د مخکې نه چا په زړه باندې مهر لګولي چې ګیره دی واړو ایمان نه قبلوي. بیا پیغمبر صلی الله علیه ګلو پیغمبر خو الله پاک د دې لپاره راولې ګلو چې دوی ته وعظ نصیحت وکړي، دوی چې ورته غوږ کېږدي واوري او دغه خپل غلط کارونه چې کوم د هغې نه هغه منې کوي هغه پرېږدي، نو بیا دوی ایمان راوړونکي شي. او که نه چې بې سوچه بې سمجې هغه وایي چې نه بس مونږ نه منو، بس مونږ د پلارانو نیکیانو په دین باندې قایم یو او بس ته که هر څه کوې که نه نو بس مونږ یې منو نه، نو بس بیا وایي مونږ د هغوی په زړونو باندې یعنې مهر ولګوو، د ضد او د عناد مهر پای باندې ولګي. ابو جهل ته ښه پته وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حق او سچ پیغمبر دی. ټولو عرب سردارانو ته دا پته وه چې دا رښتینی دی، امین دی او صادق دی، خو صرف د خپل چا د دنیاوي مفاداتو د خاطره، چا د سردارۍ د خاطره او چا د ضد او د عناد او د قوم د سربلندۍ او دغه د خاطره چې ګینې یاره که مونږ ومنو چې دا پیغمبر دی نو د قوم ته فوقیت حاصل شي. قریشو ته قریشو کې به یعنی بني هاشم ته چې کوم دی فوقیت حاصل شي، نو هغوی د یو بل نه ځان سپیریر ګڼل، عارف فرقې به وي. نن سبا په زمانه کې تاسو ګورئ هر سړی د خپل خاندان صفت کوي، یاره بس زمونږ خاندان داسې دی. تاسو چې تا اورېدلي چې یاره چا ویلي چې زمونږ خاندان خراب دی، بس هغه به وایي زما خاندان ټولو کې اوچت خاندان نه زه تعلق ساتم. نو دلته کې الله پاک فرمایي دا په هره زمانه کې د خلکو همدا روش دی. نو ثم بعثنا من بعدهم موسی، نو دلته کې الله پاک فرمایل چې بس مهر مو پرې ولګول. د مهر نه مطلب دا دی چې به دوی له باندې به بیا وعظ نصیحت اثر نه کول او بیا په د الله عذاب راغو. او دې نه مخکې الله پاک فرمایل چې تاسو انجام وکړو د خلکو، او انجام دا چې د هغه آثار قدیمه تر اوسه پورې شته او د رسول الله سلام په زمانه کې مو چې کله به قافلې تلې د دوی په کلو باندې او په دغه باندې به تېرېدې. د سمودو د علاقه دا په لار کې راتله، د شام او د مدینې منورې او مکې معظمې په لار کې راتله، نو دې باندې به دوی تېرېده. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیره د هغه ځای نه تېرېدو نو په مخې څادر واچولو او تیزی کوخه او وایي په تیزه د دې ځای نه وځئ، وایي دلته په دې خلکو باندې عذاب نازل شوی دی، لہذا تاسو هم د داسې ځای نه په جړا باندې ځئ، په استغفار سره د دې ځای نه تېرېږئ. نو اوس الله پاک د موسی علیه السلام په ضمن کې ذکر فرمایي ثم بعثنا من بعدهم موسی وهارون الى فرعون، او بیا مو د دې نه پس راولېږلو موسی علیه السلام او هغه سره هارون علیه السلام الى فرعون طرف ته وملئه او د هغه سردارانو طرف ته بآیاتنا په هغه خپلو نشانیانو سره فاستکبروا، نو هغه یې تکبر وکړو، وکانو قوم مجرمین او شو داغه مجرم قومونو نه دا مجرمانو ګرځېدل د الله په نسبت باندې. فلما جاءهم الحق، کله چې راغو هغوی ته هغه حق وینا او حق دین مخې ته من عندنا زمونږ د طرفنا، قالو نو دوی ووی ان هذا لسحر مبین، دا خو یو سحر دی جادو ښکارا. الله پاک هغوی له دا معجزې ورکړې وي چې موسی علیه السلام کله واپس راتلو مصر ته په لار کې ورته الله سبحانه وتعالی وادي تیه کې نو بس زمانه ذهن نه وته. نو دغلته کې الله پاک یعنی معجزې په لار کې پیغمبري ورکا او الله پاک ورته فرمایل چې دا مبارک میدان دی، لہذا دلته ته کېړی وباسه او دی راتلو او بیا هغلته کې ورته معجزې ملو شو، پیغمبري ورته ملو شو او ورته چې ته اوس لاړ شه او ته یعنی فرعون ته دعوت ورکا. بیا الله پاک نه سوال وکړو چې الله مصر زما هارون رور چې کوم دی نو هغه نبی جوړ کړي چې زما ملاتړ شي او زما ملګری شي. نو ورته چې بس د ټیک شو هغه هم تا سره شو، ته به هغه هم ځان سره واجب دواړه به د هغه دربار ته لاړ شئ او هغه ته به د دعوت ورکوي د دین.
دا الله طرف ته به راوبلئ. نو کله چې دی فرمایي چې الله پاک فرمایي فلما جاءهم الحق، کله چې راغله دوی ته مخې ته دغه حق نه مراد دلته کې هغه دلیل دی من عندنا زموږ د طرف نه. نو دغه کله چې دوی ورته معجزې ښکاره کړي چې هغه ورته ویې لکه تاسو سره صرف ثبوت دی چې تاسو ته پیغمبر یې، ته خو زما په کور کې لوی شوی، بیا دې یو سړی مړ کړو او د دې نه نو تښتېدې، او اوس ته راغې او ته ما ته وایې چې زه د الله پیغمبر یم، ما له الله نبوت را کړی، تا سره څه نښه. نو هغه ورته هغه امسا وغورځوله، بیا ورته هغه لاس ښکاره کړو چې هغې نه پړق خطو او بلکل تک سپین وګرځېدو لکه چې لیټ رڼا کوي داسې. نو او ورته وایي چې دا خو ښکاره جادو دی، سحر دی. قال موسی، نو موسی علیہ السلام ورته وفرمایل اتقولون للحق، آیا ته د دې حق په باره کې دا خبره کوې؟ تاسو دا خبره کوئ؟ د هغه سرداران هم چونکې ناست دلته جمع سیعه الله پاک راوستې ده. لما جاءهم، کله چې ستاسو مخې ته دا حق خبره مخې ته راغه، نو تاسو دې ته سحر وایي. السحر هذا، آیا دا سحر او جادو دی دا چې تاسو ته کومه؟ ولا يفلح الساحرون، او هرگز فلاح نشي موندی، یعنی فلاح ته نه رسي جادوګر خلک. ګوره دې سره نفي وکړه چې دا جادوګر چې کوم دی په هره زمانه کې هغه فلاح موندونکي نه دي، د الله په نوز باندې ښه خلک نه دی، دا خلکو له دوکه ورکوي که نه. او ما چې کوم شی راوړی دا د الله د طرف نه یو دلیل دی. خو دې کې هغه فرق ظاهري هغې ته نه ښکارېدو، ځکه چې هغوی به هم رسۍ وغورځولو د هغې نه ممار خلکو ته ښکارېدو، باڼس به یې وغورځولو د هغې نه ممار خلکو ته ښکارېدو. او پیغمبر علیه صلات وسلام چې ورته یعنی موسی علیه السلام ورته کله خپل همسا وغورځولو د هغې نه یعنی مار جوړ شو، نو هغې ویې چې یعنی دا خو سحر دی، جادو دی، جادوګران هم داسې کار کوي. نو دلته کې هغه ورته فرمایي چې هغې فلاح ته نشي رسېدی، زه جادوګر دی یم، زه د الله پیغمبر یم. قالو اجئتنا، آیا ته راغې مونږ ته لتلفتنا چې ته مونږ په فتنه کې واچې، عما وجدنا علیه آباءنا، دا هغه دین په باره کې کوم دین باندې چې مونږ یو خپل آبا او اجداد، یعنی پلاران نیکیان زمونږ په دین باندې کوم چلیدلي وو، د هغې نه اوس ته لرې کول مونږ غواړې. ګوره دا د هر قوم هم دغه خبره وي. نو دی هم ورته دا خبره وکړه. وتکونه لکم او بله خبره یې ورته دا وکړه چې یو خو دا خبره شوه چې ته مونږ د هغه زور دین نه لرې کوې، بله دا دی وتکونه لکم الکبریاء فی الارض، او تاسو حاصلول غواړئ دواړه سرداری په دې ملک کې چې تاسو د مشرانو نه شئ. اصل خبره ستاسو دا چې دا ټول قوم سره د فرعون او د سردارانو نه دا تابع زما جوړ شي، او مونږ اوچت خلک شو، خلک زمونږ فرمان برداره شي او زمونږ خبره مني. هغوی وګوره په کوم سنس کې دا خبره واغېسته، هغوی کوم ناسمجه کوم. او بیا ورته وفرمایي وما نحن لکما بمؤمنین، او نو یو مونږ ستاسو د دواړو خبره منونکي په هېڅ حالت کې په تاسو باندې ایمان مونږ چرم نه راوړو که تاسو هر څه مو کوئ، بس صفا انکار یې وکړو. او بیا ورسره دا خبره وکړه خپل د وزیر ته، وقال فرعون ائتوني، او بیا ووی فرعون چې راولئ بكل ساحر حلیم، داسې ساحران چې هغه ډېر زیات علم لرونکي وي، هغه د سر کسان یعنی جادوګر راولئ، عام کس ما ته مه راولئ چې د ده مقابله وکړي. فلما جاء السحرة، او کله چې راغه هغه جادوګر، قال لهم موسی، نو وی موسی علیه الصلاة والسلام هغوی ته القوا وغورځوئ ما انتم ملقون، کوم څیزونه چې تاسو غورځوونکي یئ، یعنی کوم جادو چې تاسو ما ته ښکاره کوئ هغه جادو ښکاره کوي او هغه وکوي. فلما القوا، کله چې وغورځول هغوی هغه خپلې رسۍ او هغه بارسونه وغیره چې د کوم نه هغوی هغه جادو ښکاره کولو، قال موسی، نو وی موسی علیه الصلاة والسلام ما جئتم به،
سحر او دا چې کوم تاسو راوړل دا جادو دی اصل جادو دا دی فرعون ته وی چې دا غ جادو دی چې ته کوم وی چې جادوګر جادو خي او ته اوس د معجزې هغه کمال مو ګوري ان الله سيبطله بشک الله چې دی هغه ډېر زر نیستو نابود کی دا ټول جادو ان الله لا يصلح عمل المفسدين او الله پاک چلم کرم یعنی چرم اسلام کوي د اچا هغه عمل کول کو چې څوک فسادیانی مفسدين هغه خلکو طویل شي چې هغه پس بکه کې فساد خوري د الله چې نافرمانه شو دا غټ مفسد شو کفر د ټول نه غټ شرک عظیم الله پاک هغه ته ظلم عظیم ویل دی او مفسد هم دی ځکه چې فساد خوري دا الله چې دا ټول کائنات پیدا کړی دی دا غي نه دی انکار کوي الله سره شریکان جوړي نو ټول نه غټ فسادیان مشرکان کافران خلق دي نو دلته کې الله فرمایي چې الله سبحانه وتعالى مفسدانو عمل کلم د هغه اصلاح نه کوي چې هغه په زبردستی سره معجزه د خدای اولیدا او وی کته او به ایمان راوړو ويحق الله الحق او حق بوخي الله پاک چې څوک حق لیدل غواړي او رښتینی بکی الله سبحانه وتعالى حق لرا بکلماته پخپلو احکامات سره ولو کرح المجرمون اگر که نخو خیدا کار مجرمان کوم مجرمان خدا نخو خی چې حق تخکاره شي او باطل دې مخکاره شي او خلق دې دو پیجنی بلکې هغه باطل حق خاره کوي خلکو ته ځکه چې دې فائدہ پدې کی وي نو هغه باطل ته دې حق وای او بزر کې هغه خپل یعنی مفادات پټ کړی وي نو دلته کې الله پاک فرمایل چې ويحق الله الحق او قارب کې الله پاک حق خبري لرا بکلماته کلمو لرا احکامات لرا ولو کرہ الکافرون اگر که نخو خیدا کار مجرمان کافران خلق الله سبحانه وتعالى دې مونږ ټول په دې باندې د عمل توفیق راکړي یا الله که په دې کې په معنا او په مفهوم کې زموږ څخه کمې زیاتې شي معافرات وکړي زموږ د ناس په خپل درگاه قبول او منظور کړي په مونږ کې په کورونو هسپتالونو کې الله څومره بیماران شفایاب کړي څومره قرضداران د قرضونو نه اخلاص کړي د چا څه شرعي حاجات تا ته معلوم دي الله د خپل غیبي خزانه ورته پوره کړي د حق او حلال د رزق فراخ سبب د ټول مؤمنانو سره خپل کور کې وطن او خپل زینو کې وکړي یا الله زموږ آبا او اجداد څومره چې مخکې وفات شي د هغوی مغفرت وکړي په ټوله دنیا کې مسلمانان سربلند کړي او یا الله په څه قسم تکلیفونو کې دغه تکلیفونه آفتونه ته لري کې کافرانو ته د هدایت نصیب کړي او که هدایت په قسمت کې نه تباہ او هلاک کړي یا الله په آخر کې مونږ ته د عظیم شان کریمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.